قرآن کریم تعریف دا دی عربي کتاب دی الله سبحانه و تعالی نازل کړی دی په محمد رسول الله باندې په هغه وحی سره چې هغه لیکل شوی په مصاحفو کې په پاڼو کې په المصاحف په پاڼو کې المنقول را رسیدلی دا الینا موږ ته نقلا متواترا بلا شبهه په نقل تواتر سره مطلب تواتر دې ته ویل کېږي چې پر لپس هم دغه وحی را روانه په دې ترتیب ته بلا شبهه په دې کې کومه شبهه نشته په قرآن کریم کې هیڅ شبهه نشي ثابتوله اوس د قرآن د تعریف ما د قرآن د کوم ځای نه راخسته باید دغه ځای نه مونږ یاد کړو د کوم ځای نه مونږ د قرآن کریم د تعریف زده کوو اوله کتاب لفظ دا په کوم ځای کې ذکر شوی چې دا کتاب دی سوره بقره په 2 آیات کې الله وی ذالک الکتاب لا ریب فیه دا داسې کتاب دی چې په دې کې هیڅ شک نشته دویم عربي لفظ مونږ چې دا په عربي ژبه کې دا د کوم ځای نه مونږ راخسته سوره یوسف کې الله وی 2 آیات کې چې ان انزلناه قرآنا عربیا الله وی مونږ قرآن نازل کړو په عربي ژبه کې نازل کړو دریم محمد رسول الله تراغله دا خبره موږ د کوم ځای نه ثابتو سوره المائده آیت دی وصل وختم کې الله وانزلنا الیک الكتاب بالحق تا ته موږ کتاب در لګلې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق سره را لګلې څلورمه خبره چې موږ وکړه چې په وحی سره راغله ده دا موږ د کوم ځای نه یادو سوره الشورى آیت دی 52 آیت کې الله وکذالک اوحینا الیک هم دغه شان موږ وحی کړی تا ته اوحینا وحی ذکر شولا پنځمه خبردار چې موږ المکتوب فی المصاحف دا په صحیفو کې د ملائکو سره لیکل شوی سوره عبسه کې الله وی په 14 آیات کې فی صحف مکرمه دا په صحیفو عزت مندو کې لیکل شوی دی دا ټول خبره الله سبحانه و تعالی هغه ذکر کړی دی دینه بعد دا تعریف موږ جوړ کړل دویمه خبردار اهمه خبره د پیدې په تور د قرآن کریم لپاره څو نمونه دي په څو نمونه قرآن کریم یاد شوی دی دا باید مؤمنان مسلمانان یاد کړي او خاص کر دا درس ریکارډ کیږي که بیا کوم ملګرو غوښتو د واتس اپ په ګروپونو کې ملوي اول خبره دا ده یو عالم دغه تقریبا 15 نمونه د قرآن کریم لپاره راجمع کړي دي 15 امام رازی صاحب هغه 250 نمونه راجمع کړي بشمار نمونه راجمع کړي شیخ عبدالسلام صاحب هم ډیر نمونه راجمع کړي او کله دا خبره یاد ساتي چې کثرت د